د انسان زندگی کی خوشحالی راتلل دا د الله د طرف نه لوی نعمت وي او دغه رنګ د انسان په زندگی کې زحمت بیماری مصیبت راتلل د الله د طرف نه یو امتحانی نو انسان هر حال کې یو امتحان کې پروت دی خوشحالی کې امتحان کې دی په غم کې په امتحان کې دی لکونو انسانانو ته الله د حج سعادت نصیب کړو حالانکه زمنګ او تاسو عملونه د الله د رحمت او د نعمت قابل نه دي زمنګ او تاسو مالونه او جانونه ډیر زیات کمزوري دي د الله د ورکړې قابل نه دي خو الله رب العزت بیا هم زمنګ دا ټوټه پوټه اعمال قبلی ځکه دور د فتنو دی او دور د مصیبتونو دی او دور عزتمندو د دنیا د دوړ دی او د منډې دی نو دی وخت کې چې کم یو انسان لږ شان محنت هم کوي د خپل وس مطابق الله قبلی د هر دور د قبولیت د پاره عزتمندو د الله خپل یو معیار دی که موږ او تاسو خپل عملونو ته د صحابه کرامو د عملونو په معیار ګورو دا صفر دی بلکې کوټه دی بلکې بعض عملونه داسې دي چې گرفت والا دي خو عزتمندو که موږ خپلو عملونو ته د دې دور د عملونو سره موازنه ورکړي نو یو انسان مکمل مونځ نه کوي یو انسان لږ ډیر کوي نو دا لږ ډیر کوونکی د نه کوونکو نه ډیر ښه دی یو انسان دی مونځ کوي خو جمع سره نه کوي نو ښه سړی دی خو هغه انسان چې جمع سره کوي دا ډیر اعلی دی ځکه جمع سره چې ته مونځ کوې نو ډیر کارونه به ورته مخکې وروستو کوې نو هغه جمع له به ځان رارسې نو د دې اضافي تکلیف به تاله اضافي اجر الله درکوي بلکې کله ناکله الله رب العزت په دې لږ عمل به تانه خوشحاله شي او ستا د بخشش به الله رب العزت تا ته درکوي اوس حاجیان راغلي یو د حج متعلق یو مسله ده یو د علماو متعلق مسله ده یو د ماشومانو چوټیانې کیږي د ګرمۍ یو د دې متعلق یو مسله ده چې به دا څه طریقې سره وکړي ځکه جومات د زده کړې ځای دی او دا یو درسګاه ده نو عزتمندو دلته چې انسان زده کړه وکړي نو دا انسان ته فایده ورکوي او دلته یو ماحول کې انسان زده کړه کولی شي نو یو د حاجیانو متعلق مسله ده حاجیان را روان دي نو د حاجیانو استقبال له ورتګ پکار دی دا بهترین او ښه عمل دی او سنت عمل دی بیا حاجی باندې دعا کول دا بهتره خبر ده حاجي صاحب سره دعا وکړه او دغه رنګې عزتمندو حاجي که د دې خلکو اکرام کوي په زمزم سره په کجوري سره په روټۍ سره دا سنت عمل دی مستحب عمل دی ښه عمل دی نو عزتمندو بل حاجي له چې کوم دی عزتمندو استقبال له ورتګ دا ښه عمل دی خو د دې نه به واده نه جوړی چې لس لس او شل شل ګاډي دې سره لارو کې به خلکو ته تکلیف وي او دغه رنګې عزتمندو هغه چې کوم اډه وي اډۍ کې هم تکلیف وي او دغه شان ایرپورټ کې هم تکلیف وي ټول خلکو ته تکلیف وي نو د نیک عمل نه به تکلیف نه جوړی او دا شان عزتمندو حاجي له چې ورشي څه دعا کول پکار دي ته به هم ورته دعا کې حاجي به تا ته هم دعا کوي اول به هغه ته حاجي ته مبارکي ورکوي چې حج دې مبارک شه دا یو دعا ده او بیا وایي چې تا کومه خرچه کړې ده الله دې د دې بدله تاله درکړي دا هم دعا ورته کول پکار دي ځکه حج باندې ډېره خرچه راځي او دا عزتمندو د حدیث کتابونو کې دا دعا راغلې ده الله دې تعالی چې کومه خرچه کړې ده دا تا ته واپس کړي او د دې تعالی بدله درکړي حج او واده دپاره عزتمندو کومه خرچه چې په دې وشي دا یاد لري دا دنیا کې انسان ته میلاویږي دا دوه دونه مبارک دي یو د خپل ځان دپاره دی یو خالص د الله دپاره دی نو الله وایي چې زما دپاره کومه خرچه کې دا به م واپس کومه خو زما بندې که تا د ځان دپاره کومه خرچه کړې دا به م درته واپس کوم ان یشاء یغنیهم الله او که الله غواړي نو دا خلک به الله غنیان کی نو واده سره عزتمندو سړی غني کیږي او د بچو الله رب العزت تعالی نفقه او د ښځې نفقه هم تعالی به درکوي نو عزتمندو دا یو خبره شوه دویمه خبره دا ده د ماشومانو چوټیانې را روانې دي په چوټیانو کې عزتمندو ماشومانو له څه کول پکاري او دغه رنګې والدینو له څه کول پکار دي دا یو اهم خبره ده دا یاد لري عزتمندو ماشوم چې خرابېږي دا په لږو ورځو کې خرابېږي ټول کال دا سکول ته ځي یو ماحول ته ځي هغه ته موقع ډېره نه میلاویږي د ورانۍ
مدرسې ته ځي موقع ورته نه میلاویږي د ورانۍ خو پښتانه وایي د لمدو خټو دپاره لږې اوبه داروي یو خټه د چا جوړه کړې ده اوچه شوه بس وایي لږې اوبه پکې واچوه واپس خټه کېږي د انسان د خرابېدو دپاره او د ښه کېدو دپاره یو خبر هم کافي کله یو انسان په زړه کې یو خبره راشي بس مونځ ته هم زړه وشي تبلیغ ته هم زړه وشي مدرسې ته هم زړه وشي لاړ شي په یو خبره باندې متاثره شي دقه رنګې په یو خبره باندې انسان په غلطه راځي مونځ هم پرېږدي سبق هم پرېږدي مدرسه سکول هم پرېږدي ښه ماحول هم پرېږدي په یو خبره باندې کله د والدینو د خولې خبره وي کله د استادانو وي کله د ملګرو وي نو په دې سره انسان خرابېږي یو سړي بازار کې نشه اخسته پخوا زمانه کې نو یو پیسه یو دکاندار له ورکړه وایي ماله د یو پیسې نشه راکړه نو هغه ورته ویل ساده ګله د یو پیسې به زه نشئ هغه ورته ویل نوره نشه ما کې خپله شته به د یو پیسې چې وکړم به زه نشه کې کېږم او سور کې کېږم اوسني ماشومان چې لږ شان ماحول ته لاړ غلط ماحول ته نور دوی سره شیطان هم ملګری دی خپل نفس هم ملګری دی باقي دوی په خپله بې کارونه کوي غلطه صرف چې غلطه لار دی ورته وښودله بیا په خپله رواني دغه رنګې یو ماشوم ته چې یو ځل تا په مونځ عادت کو په ښو خبرو دی عادت کړو بس هغه بیا ټول عمر هغه کار کوي لکه مور او پلار موږ ته ګوره د خوراک چل ښودلی بس موږ ته اوس روزانه نه وایي چې هلکه داسې خوره او داسې خوره همغه شانې خورو یو څو ورځې د دوکان ته راولي بس بیا سار په خپله راپاسېږي دوکان ته راځي ماښام یو څو ورځې یو پلار دوکان بند کړي بیا تا ته په خپله پته چې ماښام اذان کېږي بیا دوکان ته په خپله بند دی د ویلو ضرورت پکې نه نو د خپلو بچو به څه تربیت کوئ په دې چوټیانو کې عزتمندو په دې زمانه کې د ټولو نه ښه شی دا دی چې ځان سره دوکان ته راواله بس دا د ټولو نه آسان کار دی د دې نه نور آسان نشته زړه بلکل په ماشوم مه خوږوه کم والدین چې خپل بچو باندې زړه خوږوي د دنیا د آخرت کار پې نه کوي د نه سست انسان بدعمله انسان او عزتمندو یو فضول انسان تی جوړیږي او کم والدین چې خپل په بچو باندې لږه سختی کوي د دنیا د آخرت نو که دا اوس نیک نمشي دکاندار نمشي خو چل خو زده کي که نه نو چې کله سبا ورسره سوچ فکر ولګېږي د اولاد د وجې نه د ښځې د وجې نه نو چل خو ورځي که نه بیا تا ته دعا کوي زما پلار دی خدای وبخي موږ به ورته کنځلې ردې بدې م ویلې خو دا ښه دی چې دا کار قصب یې راباندې زده کړی دی وروسته به درته دعاګانې کوي نو بچو باندې لږ سخته کوئ نو بهرحال اوس په دې چوټیانو کې به څه کې خپلو بچو ته کله ناکله د کور څه کار حواله کوه ورشه بچه دې مور سره دې لوښې وینځه دا به نه وایي چې دا جینۍ ده بعضې کسان زه څه جینۍ خو نه یم ولې دې بار ملکونو کې چې دا څومره هلکان ځي دا په دې هوټلونو کې او په دلته دې هوټلونو کې دا جینکۍ کار کوي دا لوښي وینځي ټول سړي وینځي بچیا ذهن به ولې جوړوي ټول سړي کارونه کوي بار ملکونو کې په خپله خلک ځان له ترکاري پخوي او په خپله یې خوري دې وجې نه که دا لږ بار ملک ته لاړ شي هلته هم دې ملګري خوشحاله وي یار ډېر زبردست هلک دی یار په لاس کې ډېر خوند دی او خدمت ګزاره دی هغه تې خوشحالي او چې داسې لاړ شي وی د شبازګړې سست راغلی دی مړی هسې په نوم انسان دی نور هسې ګډه ده بس پروتي نو بهرحال کور کې د مور سره کل نه کار کول بچه مور دې کپړې وینځي ته بالټي کې دا کپړې پاس وخېجوه تناب باندې واچوه خور سره دې ورشه یو کار وکړه یا به زل که دغه کار نه کوي چې کومې کپړې وینځلی شوي ورشه دا ټپ کوه دا دغه المارۍ کې کېده چې نه پوهېږي د ټپ چل ورته وښایه کپړې داسې خلک را ټپ کوي ښه چې داسې نه کوي کور کې استري پې وکړه ورته بچه دا خو د جینکو کار نه دی که نه ځه راشه دا استري وکړه جامې پې استري کړه د استري چل به زده کي دا یاد لرې ورشه بچه مشین ولګوه اوبه ډکې کړه ټینکۍ ډکه کړه ورشه واپس مشین بټن آف کا بند یې کا اوبه ډکې شوې راځه دا صحن په شریکه باندې ځو صحن پې راووینځه ویفر د جارو چل زده کړي دا ماشومانو ته وښایئ مزې به وکوئ په خپلو بچو باندې او که پلار نیکه دې ژوندی وي ورشه بچیه د نیکه له دې دا خپې زور کا خو دا یاد لرې دا ډایرکټ نه کېږي تا له پکار دی چې کله ستا پلار ژوندی دی او بچي م دله الله درکړي ته لاړ شه د دې په خپل پلار دا خپې زور کا لږ تیل راواله پلار له دا سر غوړ کا لږ تو وکړه بیا بچي ته بیا راشه دا باقي کار ته وکړه که ته وایې چې زه به صرف تقریر کوم زموږ د مولیانو په شان باندې نو په تقریرونو باندې کار نه کېږي چې صرف هغه ته ووایې د مور او پلار ډېر لوی مقام دی او دوی باندې ډېر ثوابونه میلاویږي نو صرف په تقریرونو کار نه کېږي عملي پریکټس به هغه ته ورکې
دکان کې بچی ولې کار کوي پلار یې په سپینه ګیره لګوي دا کار کوي بس هغه ته ګوري شرمیږي په خپله سیس ته پاسېږي نو کله پې د مور او پلار خپې عزتمندو چاپي کوه کله دا کارونه کوه کله عزتمندو ورشه بچې دا ترکاري یوسه مولوي صاحب کور ته دا یوسه دا د اختر غوښه د ورشه دا ماما کره یوسه دا کاکا کره یوسه ټولې تیلې وله ډکې که او موټر سایکل ته واچوه او نومونه ورته ولیکوه د هغوی ته ورسوه ستا بچي ته به ستا ترور دعا وکوي بچی خدای دې کامیاب کا زمونږ بچي خو بار خوشاټاري ګرځي ماشاءالله تا دې ترور له غوښه راوړله دا یاد لري عزتمندو په خپلو مالونو کې د خپلو خویندو د خپلو ترورینو حصه کوئ لږه لږه او دا د بچو په لاس باندې دا هغوی ته ورلیږئ سخت خوشحالیږي ډېر خوشحالیږي بې اختیاره د خولې نه دعا وځي هغه ترور چې ستا غیبت کو سترګې یې خړې شي هغه بله خورو سره ناست دی وایي دغې تا خو دا ویل چې دا داسې داسې دی وګوره مټۍ کې د لیسه وکړله او ګوره خورده کې د لیسه وکړه په غوښې یې د لیسه وکړه د هغې سترګې خړې شي نو بهرحال عزتمندو بچې په دې چوټیانو کې یو ځل نیم اسپتال ته بوځه عزتمندو دا ګوره د ماشومانو د تربیت خبرې دي اسپتال کې وګرځوه چې هغه زخمیان وګوري موټر سایکلو باندې کوم هلکانو اکسیډنټونه کړي هغه وګوري د چا سرش لیدلی د چا خپش لیدلی بیا ورته ته وایه بچیا موټر سایکل لږ په ارام چلوه بیا ستا خبره مني یعنې داسې نه مني دا هلکان یاره پلاره ستا هر څه کې کاري موټر سایکل کې ستا کار سایکل کې ستا کار دکان کې ستا کار او بچې راشو نو بس په وصیتونو او نصیحتونو راته شروع شي غوږونه دې راله وخوړل دا خبرې کوي دا د عزتمندو دا مزاج دی د هر چا د بچو خو داسې ترتیب سره بیا بوځي اسپتال ته یې بوځي عزتمندو یو ځل مقبرې ته لاړ شه د خپل پلار نیکه خبر ورته وښایه بچې دلته دعا وکړه نبي علیه السلام به د شپې عایشه رضی الله تعالی ما نه نو په کټ کې چې موږ کتل مقبرې ته تلو مقبرې ته خو د دې دپاره به تعین نه کوې فلانۍ ورځ فلانۍ وخت بس داسې بوځه بس چې قبر ته انسان وګوري که چې دې کې زما مور پرته ده دې کې مې نیا پرته ده انسان ته څه نه څه عبرت میلاویږي رحمان بابا وایي هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دې دومره نصیحت په دې دنیا او په روانو اوبو ورشه عمر ګوره بس دې دومره نصیحت په دې دنیا نو د دې وجې نه عزتمندو قبر له بوځه اسپتال ته یې بوځه دې ځایونو ته یې بوځه کله مثلا کور ته یو کس ته راوستو مشین ټیک کوي بجلی ټیک کوي بچه دې سره ودرېږه وګوره دا سولوشن ټیپ څنګه تاوئ دا پیشکش څنګه تاوئ وړوکې کار به هغه زده کوي خو د بجلۍ کار نه یې ساتئ بجلۍ کار لږ دغه کار دی سخت کار دی او داسې نه چې ډېر نر کېږي او سړی بل ورځ خپې اګرې ته کړي نو دا لږ ګران کار دی خو بهرحال پیشکش پیش کولاول تاله کولاول چابي ځای ته رسول دا واړه کارونه بچو ته ښایي دسترخوان غونډول روټۍ صحیح طریقې سره کېغوستل واپس پلیټ چې کوم دی دغه ته عزتمندو ځای ته رسول دا کارونه عزتمندو په ماشومانو باندې کول پکاري که دا دې پې ونه کړلو دغه رنګې کله نه کله بازار ته لېږل بچه ورشه ټماټر راوړه یاسې تپوس دی که نن ټماټر 100 روپۍ کیلو دي دې سره د ذهن تجارتي جوړېږي بینډۍ ورته ښایه وړې بینډۍ راوړه داسې د ګوتې په شان باندې بینډۍ هغه ښي بینډۍ دا طریقې ورته ښایه بینډۍ داسې چک کوه پیاز پلاني پیاز راوړه او بیه کوه خلکو سره خو چې کله لاړې 15 روپۍ تاوان وکړو خیر دی بچې آینده داسې کوه چل ورته ښایه ماشومان نه خلک کوي زما زوی اوس دلته کار کوي یو ځل ما لیږلي چرګ راوړلو پسې ما ته ویې خو 1500 روپۍ هغه وخت کې ډېر شی هغه وخت کې غالبا په 200 روپۍ باندې چرګ نو د چرګ واغستو هلته یو غل ولیدلو نو دې کور ته رالی هغه ورپسې شاته رالی وی هغه دغه والا وی چرګانو والا وی چې پیسې مې دله زیاتې درکړي دي نو هغه پیسې واپس راکړه دا سره واپس لاړې چرګان دکان ته نو هغه نږدې چې لږ لاړې ته وی دلته ودرېږه زه سره حساب کوم پیسې د ماشوم نه واغستې او لاړې دې به دا غریب وړوکی ماشوم سختې جللې ځکه 200 روپۍ تاوان یې کړی اوس دغه مخې ته ولاړ دی کور مخې ته چې زه بار ووتم سړی جاړي را دننه کړو هلکه څه وایي پیسې رانه واغستې او اوس راله دوکاندار نه راکوي هغه چې چاله دې ورکړي دي څوک وو څنګه وو ما ته دا خو هېڅ خبره نه اوس درته هیله چل وښیو چاله پیسې څو د دوکاندار له به ځي پیسې په خپله وشماره که نه وایي 200 روپۍ دي ها دا واله 200 روپۍ قصه ختم بله ورځ یو کس راغلی زمونږ کور مخې ته عزتمندو د بیلونو په نوم باندې راغلی ښه مزېدار پینټ شرټ ښایسته ټوپۍ
او راغلی ماشوم ته وایي ستاسو د بمبي بل شارټ دی نو واقعي موږ نه دی داخل کړی بس 500 روپۍ ورکه او بس باقي به دله زن دا د فلاني کور دی که نه بس هغه سره باقاعده ریکارډ مو زه چې راووتم ما ولې وایي دا فلاني کور دی ما وایي بل ما له بل راته وښودو په دغه کې ما ورته زه زه آنلاین داخلوم ما ته ښه پته وه دا غل دی دغه وخت کې نیول هم پکار و سخت هم کول پکار خو ما باندې تادي وه ما زه آنلاین داخلوم نو ماشومانو باندې عزتمندو داسې کارونه کول بل داخل کا آسان خپل زندگی به آسانه کې نو دې طریقې سره عزتمندو چې کله میکینک کور ته راشي دا زوی سره ودروا بچی وګوره دا موټر سایکل څنګه ټیک کوي دا سایکل څنګه ټیک کوي دې طریقو باندې وړو وړو کارونو باندې بس تا زوی پوه شي اوس ماشوم عزتمندو ته سیل ورکړه ګاډۍ ورکړه ته دا دې کې واچوه نشي اچولی نه په دې زه نه پوهېږم په جړا شي کله ناکله درته یو کار ورته حواله نشم کولی دا زه انجینیر خو نه یم داسې ورته کوي پیچکش ورکړه ته دا پیچ کولاو که نشي کولاولی نو دا یاد لري عزتمندو موبایلونو کې ټوله ورځ نه چې د کور کارونه ماشومانو ته ښایي میلمه راشي ورشه بچه میلمه اټینډ کا میلمه ریسیو کا میلمه وصول کا میلمه به څنګه کښېنې نو هغه لاړ شي ګوره بیټک کې بالغ هم صحیح کي دغه هم صحیح کي فلانې میلمه راوسي کښېني بیا ولې اوبه وروړه چې غلطېږي وختن فوختن ورته ښایه بچه ښي لاس کې ګیلاس ونیسه او داسې اوبه راوړه دا چلونه عزتمندو په دې ماشومانو وکړئ که نور پیس نشئ کولی نو بس موږ هماسې تقریر وکړو تاسو هماسې واورېدو نو دا دی خو چې بچي به دله کار ګوري نو تاسو ته مې شروع کې وویلې و اخره کې ورته به هم د ټول نه آسان کار دا دی بس ماشوم ځان سره دوکان ته راوله بس قیسې ختمه دا نور کارونه تاسو نشئ کولی بس کم از کم دوکان ته راوله چې پردي بچي ته کنځلې ونه کي د چا مور خور یاده نه کي یا که ستا بچی کنځلې نه کوي د بل بچي نه کنځلې زده نه کي یا داسې نه چې ستا کنځلمار بچی دی د نورو بچو ته چې کوم دی د کنځلو تعلیم ورنه کي چې نور هم په خپل لار باندې ځان سره روان کي داسې نه غل سره ملګری شي داسې نه ستا بچی غل دی د بل بچی ځان سره غل کي خیرې به درته کوي ټول عمر خلک ته به خبر هم نه په تا باندې به د خلکو خیرې لګي ځکه ستا بچي به د خلکو بچي وران کړي وي په بدعملتوب به راخته کړي وي او د هغې سپینګیري او سپین سرې مور پلار به تا ته نفلي روژې نیسي او خیرې به درته کوي چې ډایرکټ د پسې در رسېږي بعض وخت زمونږ نیکعمله خلک یې که د خیر یاره جي زه خو مونځ هم کوم 5 وخته حرام کاروبار هم نه کوم حلال کاروبار هم کومه ډېر وخت نه په دې یو مصیبت کې نښتی یم او دعا هم کوم او نه خلاصېږم دا ګورې دا وجې دا یاد لرئ زمونږ د بچو د وجې نه زمونږ د ښځې د وجې نه زمونږ د عزیزانو رشته دارانو د خپلوانو د وجې نه چې د چا تربیت زمونږ په ذمه باندې فرض دی هغه موږ نه دی کړی د هغې د وجې نه خلک دردېدلي او د دردېدلي زړه چې کافر هم الله یې دعا قبلوي دا ګوره یاد لرئ دردېدلی او زخمي زړه یې چې کافر یې او الله ته لاس اوچت کي الله د هغه کافر لاس هم نه واپس کوي که ته چې زه خو مسلمان یم نه 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 هغې کې الله د اسلام ظلم به نه کې نو دا عزتمندو د ماشومانو متعلق مې ته یو څو خبرې وکړلې بله خبره عزتمندو یو بله مسله ده د مسافر متعلق عزتمندو او هغه مسله دا ده عزتمندو افغانین روان دي خپل ملک ته دلته یو ښکلې زندگی تیره کړله صوبه سرحد کې موږ سره او دغه خصوصا مدارس او علماو سره افغانین ډیر زیات خو درسونو کې به دوی ناستو منځونو تراو ځایونو کې به دوی ناستو د مدرسو کارونو کې خرچه ډیره کوله الله حاضر دی چې موږ افغانینو پسې ډیر زیات خفه یو خو یو مسله ده راغلې ده قانوني راغلې ده د الله د طرف نه راغلې ده یو مسله ده راغلې ده په دې کې اوس موږ او تاسو له پکار دي چې خوش اسلوبۍ سره ښکلې او ښې طریقې سره یو بل سره معامله وکړو چې په یو بل باندې زمونږ او ستاسو څه حقوق پاتې نشي نو هغې کې دا دي یو پاکستان حکومت فوج پولیس عوام دوی له یو څو خبرې پکار دي یو د افغانستان حکومت له یو څو کارونه پکار دي یو انسان زی عزتمندو هغه په رضام زی او هغه په دیکو باندې هم لیږلی شي نو د رضامندۍ طریقه او ښکلې طریقه د سوال طریقه د عزت طریقې سره عزتمندو یو میلمه رخصتول پکار دي ځکه د مهاجر ډېر لوی مقام دی ځکه د ټول نه اول مهاجر آدم علیه السلام د جنت نه هجرت وکړو دنیا ته رالی بیا په سریلنکا کې راکوز شو د هلته نه هجرت وکړو
مکې ته رالو. بیا د ټولو نه لوی عظیم الشان پیغمبر ابراهیم علیه السلام تیر شوی دی، هغه هجرت کړی دی. بیا بني اسرائیلي پیغمبرانو کې د ټولو نه لوی پیغمبر موسی علیه السلام تیر شوی دی، هغه 10 کاله چې کوم دی لاړې او شعیب علیه السلام سره د خپل ملک نه لاړې، هلته هغه سره نوکري وکړه، بیا ول هغه لور هم ورکړه، هغه هجرت کړی دی. بیا د ټولو نه لویه خبره د ټولو پیغمبرانو سردار محمد رسول الله هجرت کړی دی. او زمونږ او ستاسو اسلامي تاریخ د هجرت هم د هجرت د ټکي نه شروع کیږي. وایي دا هجري کال دی، د نبی اسلام د مرګ نه دی شروع شوی، د لوی غټ غټ واقعات شوي د هغې نه دی شروع شوی، د نبی علیه الصلاة والسلام چې هجرت کړی د هغې نه شروع شوی دی. نو دا د هجرت روزانه تاریخ من او تاسو ته د هجرت هغه سختیانې رامخې ته کوي. او حدیث کې راځي، بخاري شریف دی ټولو حدیثو کتابونو کې دا حدیث دی، الهجرة تهدم ما کان قبله. وایي دا یاد لري چا چې هجرت وکړو دا هجرت د دې انسان مخکینی ټول ګناهونه معاف کوي. دا دومره لوی عمل دی. نو هجرت چې کوم دی دا د ایمان نښه ده. صحابه کرامو زمانه کې به چې چا هجرت نه کو هغه ته به مسلمان هم نه ویلو، هغه د ایمان نښه وه هغه وخت کې. نو عزتمندو د دې به قدر کې، د دې خلکو به قدر کې، سامان اوچتولو کې او دغه رنګ عزتمندو خرید و فروخت کې او تګ راتګ کې، میلمستوب کې، په دې ټولو څیزونو کې به قدر کې. نو عزتمندو الله رب العزت په قرآن پاک کې چې کوم ځایونو کې الله د شرک او د توحید خبره بیانوي او سره د مسافر خبره هم بیانوي. واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا. بیا مخکې وایي چې تاسو چې کوم دی وبالوالدین احسانا وبذی القربى، بیا وایي وابن السبیل، مسافرو سره مدد کوئ او مسافرو سره مدد کوئ. نو عزتمندو نبی علیہ السلام باندې دا سخته تیره شوې وه، مدینې ته رالی، بیا الله ډېر عزت سره چې کوم دی الله مکې ته واپس کړو. نو ټیک د افغانان راغلي ډېر وختونه یې تېر کړه. په کار خو دا حکومت چې دوی له داسې یو قانوني دایره کار لکه څنګه ټوله دنیا کې افغانان پاکستانیان اوسېږي یو داسې یو ښکلې طریقې وله مقرر کړی وی، خو دوی وایي چې موږ آینده کې مقررو چې یو ځل حساب کتاب برابر شي ټول هر څه، نو بیا مقررو. الله دې وکړي چې په ټولو ملکونو کې د مسلمانانو دپاره، افغانانو پاکستانیانو دپاره د کاروبار دا لارې او د استوګنې او د اوسېدلو دا کار یې الله رب العزت آساني کړي. نو بهرحال عزتمندو الله رب العزت ځای په ځای باندې مسافر د الله دومره خوښ دی چې کله مسافر د کور نه وځي الله ورته خیر دی، وایي دا زما مونځ هم نیم کوه. دا ګوره څومره واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. وایي زه خیر دی، مونځ ډېر لوی عبادت دی، خو ته مسافر یې په تا تکلیف دی ته نیم کوه. روژه که ته نشي نیولی ومن کان منکم مریضا او علی سفر، که سفر باندې نو فعدة من ایام اخر، بس اوس روژه منیسه خیر دی. ګوره د رمضان المبارک روژه ده خو مسافر دی، وی خیر دی زه روژه منیسه. او الله رضی قرآن پاک کې وی احل لکم صید البحر وطعامه، وی دا د سمندر دا سیزونه ما ولې جایز کړي دا میان، وی دا چې کوم دی متاعا لکم وللسیاره، وی دا د دې مسافرو دپاره په دې لار باندې رواني. نو ځای په ځای باندې علما سمندرونه او د هغې خوراکونه پیدا کړي او ځنګلونه او خوراکونه مې وله پیدا کړي. مسافر د الله رب العزت دومره خوښ خلک او دغه رنګ عزتمندو یو حدیث کې راځي وی ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم، وی درې کسان به د قیامت په ورځ الله دوی سره خبرې نه کوي، نه به د دوی صفایي کوي. وی په دې کې یو کس هغه دی رجل علی فضل ماء بالطریق یمنع منه ابن السبیل، وی چا سره ښه مزېدار د خوراک څښاک یا اوبه یا بل څه شی شته او یو مسافر روان دی او هغه ته څه شی وغوښتو یا هغه ته ضرورت دی او دا سړی دی مسافر له دا نه ورکوي، وی دې سړي سره اگر چې دا جنتي وي جنت ته لاړ شي الله به د سره خبرې نه کوي. ته دا مسافر سره داسې کړي یو زیات شي او تا وله نه ورکولې. نو دا یاد لرئ عزتمندو. امام غزالی رحمت الله علیه نه یو ځل چا تپوس وکړو، وی جي یو ملک دی هلته مسلمانان مغلوبه دي او کافران غالبه دي، د دې څه وجه کیدی شي؟ کافرانو له الله ترقي ورکړې ده یو ملک کې او مسلمانان مغلوبه دي، دا ولې؟ وی د دې وجه څه کیدی شي؟ وی د دې وجه دا ده دا یاد لره چې دغه کافرانو به د مسلمانانو کارونه شروع کړي او دغې سره به مینه کوي او دې مسلمانانو به د کافرانو کارونه شروع کړي وي. نو مسلمانانو کار څه دی؟
د لارې لاروي سره مدد کول. ته اوس بار ملک ته لاړ شه، ځای په ځای باندې عزتمندو د مسافرو دپاره اوبه پرتې وي، د مسافرو دپاره عزتمندو کپړې پرتې وي، ځای په ځای ځوړندې کړي وي. قسم نه وي ولاړ چې ته وشرمېږې. ځای په ځای باندې کپړې ځوړند دي، بوټان ځوړند دي. زمونږ خلک ورځي مسلمانان یې راغونډوي، دلته یې کباړ کې راوړي خرڅوي. نو ګوره مسلمانانو د کافرانو کارونه شروع کړو. کافر ظالمي، د الله حق نه ادا کوي، د رسول حق نه ادا کوي، د بندګانو حق نه ادا کوي، ظلم کوي. دا کارونه نن مسلمانان کوي. نو چې کم ځایونو کې وي مسلمانان مغلوب وي او کافران غالب وي، نو کار به الټه شوی وي. کافرانو به د مسلمانانو کارونه شروع کړي وي، خواخوږي، د خلکو مدد، او مسلمانانو به ظلم شروع کړي وي، اغلا، رشوت، دوکماري. نو دا یاد لري عزتمندو، د افغانانو سره چې کوم دی مدد کوي. او عزتمندو کم مسافر چې ځي وایي دا لاس الله ته اوچت کي، وایي د دعا الله نه رد کوي. او بل یو حدیث کې راځي عزتمندو، وایي تاسو ته د ټولو نه شریر انسان معلوم دی؟ شرار الناس یبایعون کل مستر. وایي تاسو د ټولو نه بدماش انسان او شریر لحاظ او بد لحاظ انسان پیژنئ؟ نبی علیہ السلام وفرمایل دا هغه انسان دی چې د یو مجبوره سړي نه ارزانه سودا اخلي، یا یو مجبوره انسان باندې ګرانه سودا خرڅوي. د سړی تا ته پته دی مسافر دی په لار روان دی، د غریب ته د اوبو ضرورت دی، منرل واټر اوبه پې ګرانې خرڅوه، وایي دا خو هسې اخلي. یا یو افغاني رور دی هغه روان دی دکان خرڅوي، کپړه خرڅوي، د هغه سره مال دی، او پاکستانی وایي چانس راغلی دی، چانس نه د بازاري قیمت سره اله. ها که په توک باندې سړی یو سودا خرڅوي هغه ارزانه والي، د هغې مطابق هغه خیر دی، ځکه ټول دکان سودا هغه ارزانه او پرچون عزتمندو هغه ګرانه، هغه خیر دی. عزتمندو یو سړی ستا خاطر کوي، خو د افغانین نه مه کوئ. دویم دا دی کم افغانین چې روان دي عزتمندو او هغوی سره د پاکستانیانو پیسې وي، هغه دلته خپل حساب کتاب او سره صفا کوي چې بهی ستا ما سره قرض دی، که دا مال پکې علي، که دا کور پکې علي، یا کنی مال اکاونټ راکا، که زه لاړم شم هلته نه به تا ته دومره دومره روپۍ دې طریقې سره زه رالیږم. یا کم کسان تللي دي نو خلکو ته دې میسیجونه وکړي چې بهی موږ ستاسو قرضدار یو، ستاسو پیسې به نه خورو درکوو به. یا دغه رنګ عزتمندو زمونږ قرضداري دي نو صحیح نه ترې پکې والی، یو شی بل شی بل شی بل شی بوج په هغوی باندې ما اچوئ، هغوی له نغدې نغدې روپۍ ورکوي چې خپل ملک ته ځان سره یوسي او ځان له پې هلته کاروبارونه وکړي او ورسوکي. نو په لاره باندې د هغې اکرام کوي، بازار کې د اکرام کوي. د افغانستان حکومت ته هم دا دی عزتمندو، هغوی چې اوس دا نوي افغانان کوم ځي دوی ته وایي دا وایي دا پنجابیان دي. دا څومره ظلم دی عزتمند. یو افغاني هلته لاړ شي وروره چا ته به دا شی دی په څو وخت وایي په 56 روپۍ، وایي ورشه مردګاوه دا څه کې دا 56 روپۍ پې بدلېږي. هغه غریب په خوله باندې دا دی 55 56 30 35 په هغوی دا بد لګي. نو ګورئ چې کوم کسان روان دي هغه واپس هغه خپله پښتو را تازه کوي او دغه رنګ عزتمند یو بل سره ګزاره کول پکار دي. په وړو وړو خبرو باندې جنګ جګړې دا څیزونه نه کول پکار. یو بل اخري خبره د مولیانو باره کې موږ به پکې ځان هم لږ یاد کړو که خفه کېږئ نه، که نه دا پکې نه یادو. یو اعتراض کېږي وایي مولیان د امن باره کې خبره نه کوي. دا خبره صحیح ده که غلطه؟ دا چورلټه غلطه ده عزتمندو. الحمدلله د ټولو نه زیات د امن علمبردار خلک علما دي. تاسو ته نن چې کومې خبرې وشوي عزتمندو دا د امن خبرې نه دي، دا بل ځای کې تا ته نه کېږي، بل ځای کې تا ته وایي چانس راغلی دی، مولا ته وایي نه نه مه کوه، داسې مه کوه، ظلم مه کوه، فلانې مه کوه. امن څه ته وایي؟ د امن په معنا ځان پوهول پکار دي. ظلم چې ختم شي، د ظلم خلاف چې څوک خبره کوي دې ته وایي د امن علمبردار، د امن جنډه اوچتونکی انسان، د امن باره کې عزتمندو آواز اوچتونکی کس. دا یاد لرئ وایي تاسو خبره نه کوئ، دا یاد لرئ چې ظلم کوي که فوجي دی د بره نه راونیسه، وایي تاسو پکې فوجیان نه یادوئ، یاده م کړه بس زړه دې یخ شو. امن عزتمندو چې د ظلم کوي که فوجي دی، که پولیس والا دی، که وکیل دی، که مولوي صاحب دی. خو عزتمندو اوس دا ټول کسان ډېر کم دي، د دې نه زیات کسان تاسو یئ، خو ځان د سړي نه یېري. دا ټول مولیان، فوجیان، پولیس والا او دا ټول چې راجمع کړي دا ټول ستاسو نه کم دي. نو تاسو هم پکې دا ټول چا چې ظلم وکړلو د ظلم بدله الله په دنیا کې ملي، که هغه حکومت دی که هغه کافر سره مو کو، د کافر بدلم د مسلمان نم اخلي. بس د ټولو نه زیات علما کوي. علما وایي ظلم مه کوئ، دا د امن خبره ده. علما وایي قتل مه کوئ،
دا د امن خبره ده. علما وی رشوت مالی، الحمدلله دا بیان بر سر منبر علما کرام کوي، په پارلیمنت کې علما کرام کوي، دا د امن خبره ده. علما وی عزتمندو خواخوږي کوي، دا د امن خبره ده. علما وی رشتہ داری کوي، دا د امن خبره ده. او علما وی د بل مسلمان د کمزورۍ نه غلطه فایده ماله، دا د امن خبره ده. عزتمندو علما وی رشتہ دار سره چې کوم دی حسن سلوک کوي، دا د امن خبره ده. والدین سره حسن سلوک کوي، دا د امن خبره ده. عزتمندو یو کافر ستاسو ملک ته راغلی هغه ته حسن سلوک کوي، دا د امن خبره ده. دا د ټولې د امن خبرې د ټولو نه زیات علما کرام کوي. داسې چټي خبر ده وی دوی نه کوي. او د ټولو نه زیات مخالفین د دې ګناهونو او د دې څیزونو علما کرام دي. تاسو ګورئ چېرته مدرسه کې یو کم عالم بل عالم نه دی قتل کړی، که شوی یکه دوکه واقعات به یې کې نه دی، ګوره قتل دوی نه کوي. عالمان ځان سره تمانچې نه ګرځوي، عالمان ځان سره چاقوان نه ګرځوي. چېرته تاسو داسې په بازار کې جنګ لیدلی دی چې عالم را لګېدلی دی او عامي سړی په خېټه کې به چاقو والی دی؟ د ټولو نه زیات علمبردار کس دا دی. په مدرسو کې طالب نه قتل کوي، د امن دا دی. نور څوک او په مدرسو کې ستاسو بچي سبق وایي، نو ستاسو د بچي دا بچي چې کوم تیاری دا همدقه علما کرام تیاری. دا مولیان چې جګړې نه کوي یا فساد نه کوي، نو د دې تربیت شوي په مدرسه کې او دا ستاسو بچي دي. او الحمدلله د ټول نه زیات تربیت علما کرام کوي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. اذان خلاص.